Assalamu alaikum and welcome to IT Hub. ملګرو تاسو ته پته ده چې موږ تاسو سٹارټ کړی دی OSPF په پریویس کلاس کې موږ د دې LSA ټایپس ویلو چې یولس ټایپس وو تھیوریټیکل. نن زموږ نوی ټاپک دی په OSPF کې. هغه ټاپک چې کوم دی هغه د موږ سره په OSPF کې اتنټیکیشن پلس په ده کې چې کوم دی ریډسټریبیوشن I think spelling غلط شو خو خیر redistribution صحیح ده. دغه دوه چې کوم دي دا زموږ مین ټاپکس دي په OSPF کې او مخکې به ځو انشاءالله پکې صحیح ده. دواړه به پریکټیکل ټچ کوو چې what is authentication and what is redistribution. د دې د ټاپک د سٹارټ نه مخکې باید موږ او تاسو لږ په دې ټاپولوژي ځان پوه کړو. حالانکه ما په دې کې OSPF پلان دی کنفیګر کړی. موږ تاسو په CCNA کې کنفیګر کړی وو خو دلته ما کنفیګر نه کړ نو ما ویل چې د CCNP لیول چې کوم OSPF دی د دې کنفیګریشن زه ستاسو مخکې وکړم چې مطلب هغه آیډیا یا هغه چې کوم ډایګرام دی یا کوم هغه سکیچ دی هغه ستاسو په دماغ کې راشي. نو په دې خاطر به زه ستاسو مخکې لومبی د OSPF کنفیګریشن کوم د هغې نه پس به بیا د خپل ټاپک سره ځو صحیح ده. حالانکه دغه دواړه ټاپکس ما تاسو ته په CCNA کې تھیوریټیکل ټچ کړي دي صحیح ده. اکثره خلک کوېسچن کوي چې وروره CCNA کې چې موږ OSPF ویلی دی نو هماغه ځای نه موږ ولې CCNP کې شروع کوو نه مطلب CCNA لیول په CCNP کې ولې نه وایو. نو وروره خبره داسې ده چې که تاسو سوچ وکړئ CCNA سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ مطلب ته چې کوم نیټورکینګ د سیسکو وایي نو CCNA لیول هغه اسوسییټ لیول دی. مطلب اسوسییټ بیا د CCNP سیسکو سرټیفاید نیټورک پروفیشنل مطلب همدغه نیټورکینګ ته اوس پروفیشنل لیول وایي. نو چې په کوم ځای کې CCNA باندې ختم شوی دی د هماغه ځای نه په CCNP کې شروع شوی دی. نو موږ ولې ټایم ضایع کړو چې CCNP او CCNA کې دواړه موږ د OSPF تیوري وایو نه. نو تیوري به هلته ګوري پریکټیکل به دلته ګوري خو بیا هم زه لکه اوس مثال تاسو ته زه اتنټیکیشن وایم دومره تا ته دغه در کومه هینډ غونته چې اتنټیکیشن دی څه شی ریډسټریبیوشن دی څه شی دې ته به انشاءالله راګرځو. خو لومبی زه راځم په OSPF کنفیګریشن کوو د هغې نه مخکې باید دلته ځان پوه کړئ. ګوره دلته موږ سره R1 دی. R1 چې کوم دی دغه چې کوم ایریا تاسو ته ښکاري دا په ایریا 10 کې زه ورچومه صحیح شو. نو په R1 کې یو سویچ دی او سویچ سره یو کمپیوټر لګېدلی دی Windows 7 دی دی IP ده. دلته R2 دی. R2 باندې دوه IP کنفیګر دي. نیمه حصه یې په R0 کې ده سوري ایریا 0 کې ده او نیمه حصه یې په ایریا 10 کې ده. چې کوم R3 دی R3 موږ سره په ایریا 0 کې کمپلیټ پروت دی. د سره یو سویچ یو کمپیوټر لګېدلی دی. هر یو ډیوایس د IP هم اساین ده. IP یعنې ما ورکړي دي صرف OSPF به چلو او چې کومې تا ته په سکرین ښکاري همدغه IP یعنې ما هلته کنفیګر کړي هم دي صحیح ده. باقي چې کوم R4 دی R4 نیمه حصه په ایریا 20 کې ده او نیمه حصه په ایریا 0 کې ده. چې کوم R5 دی دا کمپلیټ په ایریا 20 کې پروت دی. دلته موږ سره R5 دی بلکې R6 دی. دا 6 چې کوم دی په ده باندې EIGRP رن ده. دلته چې کوم دی دغه ټول موږ سره EIGRP ریلیټډ دی. دې ته به انشاءالله په اخر کې راځو د دې ویډیو په اخر کې. خو اوس به راځو صرف OSPF کنفیګریشن سٹارټ کوو صحیح ده. نو ایز اټ از همدغه IP یعنې اساین دي کوم چې په سکرین تاسو ته ښکاري. لومبی به راشم د R1 نه به زه سټارټ والم دا وګوره IP یعنې ما اوس ورکړي لا پینګ کړي مو هم نه دي خو انشاءالله پینګ به کوي صحیح ده. نو رالم ایګزیکټ کوم OSPF چلو OSPF 10 به وچلو صحیح شو. چې کوم یو پروسس ID تاسو چلول غواړئ نو تاسو همغه چلولی شي. فار ایگزامپل ما وچلوله R10 صحیح ده صحیح شو. دا OSPF 10 شو ټوټل OSPF 10 دی. داسې بوګې دلته به ولګو OSPF 10 صحیح ده. نو رالم چېرته دلته راوټر OSPF کوېسچن مارک دلته وګورئ سوري
او اس پی اف پروسس آی ډي واړي او ای جی ار پی چې کوم دی هغه اټونومس سیستم دی. نو او اس پی اف کې پروسس آی ډي چې کومه دی خوښه وي ما څه شي کړه 100 کړه او پروسس آی ډي چې سیم وي ښه خبر ده که ډیفرنٹ وي بیا هم کار کوي. مونږ به په سی سی ان ای کې لیکل چې یاره نیټورک د سره کوم نیټورک دی یو 10 دی څه شو د وایلډ کارډ ماسک او دا په کم ایریا کې دی په ایریا 10 کې دی. بل د سره کوم نیټورک دی 12 دا کم ایریا کې دی دا په ایریا 10 کې دی. نو ډو رائټ دا ما سیو ک ولې چې د سره دوه نیټورک په ایریا 10 کې دي. R2 ته راځو. R2 سره کوم نیټورک دی یو 23 دی بل 12 دی یو په ایریا 10 کې دی بل په ایریا 0 کې دی. نو رالما راوټر او اس پی اف 100 نیټورک 12 ایریا 10 او نیټورک 23 ایریا 0 ډو رائټ. د دوی د نیبرشپ میسج به راځي د اډجسنسي میسج به راځي. تر اوسه پورې موږ تاسو سټیټ ویلو نو هغه سټیټ باندې کار شروع دی هغه سټیټ به اسټابلیش کیږي کوم چې ډاون او انټو ټو وی ایکسټارټ ایکسچینج لوډینګ فل هغه سټیټس لګیا دي. خو زه راځم د کنفرمیشن د لپاره ډو پینګ 12.1.1.1 دا پینګ شو. نو چې پینګ شو خامخا به او اس پی اف کنفیګریشن دغه جوړیږي اډجسنسي صحیح شو. ټایم نه ویسټ کوو دا دی جوړ شو رالما 20 R3 ته په R3 باندې به هم د او اس پی اف کنفیګریشن په د درې نیټورک دي درې وړه شي دي درې وړه په دغه کې پراته دي په ایریا 0 کې پراته دي. نو راوټر او اس پی اف 100 صحیح شو. کمانډ دی نیټورک یو دی 34.0.0.0 ایریا 0 بل چې کوم دی 192.168.1.0 صحیح شو ایریا 0 او بل چې کوم دی 23 دی ایریا 0 ډو رائټ دا هم سیف شو. R4 ته براشو د R4 دغه تاسو ته ښکاري چې کوم انټرفیس په کوم ایریا کې دی. راوټر او اس پی اف 100 نیټورک یو دی 45.0.0.0 ایریا دا په 20 کې دی صحیح شو. او بل چې کوم دی ا د موږ سره 34.0.0 ایریا 0 ډو رائټ. د یو شي ته ګوره ستاسو سوچ وي دا ما ایریا دلته مطلب دوه کړي دي. اوس دا چې کوم دی دا که تا چېرته دې ایریا کې ور واچاو نو مطلب دا راوټر ته کمپلیټ په ایریا 0 کې بیا ور واچوه نو ته به دلته سوچ کوې چې دا نیټورک په دې ایریا کې دی دا نیټورک په دې ایریا کې دی نو دې ته به ته ډېر زیات سوچ کوې. R5 ته راځو. R5 چې کوم دی هغه کمپلیټ چېرته پروت دی په ایریا 20 کې پروت دی. نو راوټر او اس پی اف 100 نیټورک یو دی 56 نه راځم 45 ایریا 20 ډو رائټ. د دې نیبرشپ به هم شي جوړ شو دا دی. اوس زموږ نیبرشپ شو جوړ شو. ګوره د ویریفیکیشن دپاره زموږ دا 10 چې کوم د کمپیوټر آی پی 10.1.1.1 دا باید د او اس پی اف په ترو باندې راغلی وي چېرته دلته. بس که چېرته دا راغلی و نو اټ مینس چې زموږ کنفیګریشن سکسسفل دی یا مطلب دا راغلی هم سکسسفل دی. مطلب دا ټول به خپله کې اوس کمیونیکیشن کې ولې او اس پی اف وچلېده. R5 باندې ویریفیکیشن کو نو رالمه R5 ته کمانډ ورکه اینډ شو آی پی راوټ دا وګورئ 10 راغلی دی څه شي نه 10 راغلی او آی ای سره او مطلب او اس پی اف صحیح شو. آی مطلب
इंटरनल एरिया, आई ए मतलब इंटरनल एरिया, OSPF इंटरनल एरिया. इट मीन्स چې دا 10 چې کوم دی دا راوټر وای، دا راوټر زه په سوري زه په R5 یم، R5 وای چې وروره دا 10 نیټورک ما ته د بلې ایریا نه راغلی دی، زما د خپل ایریا نه دی. ها د OSPF راوړی دی خو د بلې ایریا نه یې راوړی دی. نو همدغسې 12 هم د بلې ایریا نه راوړی، 23 هم د بل. د ده چې کوم 45 دی د دې مخامخ C او L لیکلی، په دې خو انشاءالله تاسو پوهېږي کنیکټډ او لوکل دا د ده خپل دي. نو دې وجه باندې دلته OSPF نه دی لیکل شوی. دا نور چې کوم دي دا ټول دلته OSPF راوړي دي. که لږ لاندې لاړ شو دا ګوره په لاست کې ګوره 192 دی، هغه د ایریازینو نه راغلی دی که نه. نو اوس د دې ځای نه دا پین کېږي هم. فار ایگزامپل زه 10 پین کوم چې کوم کمپیوټر دی په ایریا 10 کې انټر مې کړ، دا د پینګ شو، زمونږ کمیونیکیشن څه شو وشو. ښه اوس راځو خپل ټاپک ته، کوم چې ما ویل چې اتنټیکیشن مونږ وایو. څه شی؟ اتنټیکیشن څه ته وایي؟ پاسورډ ته وایي. پاسورډ مطلب دا فار ایگزامپل دا راوټر دی، دا راوټر د ده سره کنیکټ دی. اوس فار ایگزامپل یو هیکر راغی دلته راوټر ولګاو، صحیح شو، د کیبل سترو باندې تا سره کنیکټ کړ، یا دا کیبل دلته کنیکټ نه کړ دلته یې کنیکټ کړ او دلته چې وچلاو راوټر OSPF فار ایگزامپل 100 خپل نیټورک کې دته شی کړ ایډورټایز کړ، نو ستا نیبرشپ د دې راوټر سره شی شو جوړ شو. دې راوټر ته به داسې ښکاري چې وروره دا یو راوټر دی، دا هم یو راوټر دی ما سره، خو حالانکې دا به هیکر وي. نو اوس به موږ څه وکړو، موږ به راشو، زه به ورته ویم چې وروره په دې راوټر باندې په دې انټرفیس زه څه شی لګوم؟ پاسورډ لګوم. که ته لګې په دې انټرفیس هم لګولی شي. اوس دا پاسورډ موږ د دې لپاره لګو چې مطلب چې کوم ویلډ کس وي نو هغه به لومبی ځان اتنټیک کوي، په OSPF به ځان اتنټیک کوي چې وروره زه اتنټیک کس یم، ما ته پاسورډ یاد دی، زه ستا لیګل کس یم یا زه ستا لیګل نایبر یم، وروره ما سره نایبرشپ جوړ کړه، د سره به نایبرشپ جوړ کړي. ولې چې دې راوټر ته د پاسورډ پته ده. خو که چېرته هیکر راوټر ولګاو یا داسې یا داسې ډایرکټ، خو دته خو د پاسورډ پته نشته که نه، نو دا به نایبرشپ ورسره نشي جوړولی. دې کنسپټ ته موږ وایو اتنټیکیشن. صحیح ده؟ اتنټیکیشن. اوس دا اتنټیکیشن چې کوم دی دا به ته څنګه لګی؟ هغې دپاره راځم او څه کوو؟ اتنټیکیشن کنفیګریشن کوو. د کوم راوټر په منځ کې د هر یو راوټر په منځ کې ته جوړولی شي. اوس زه درته صرف د دوو راوټرو په منځ کې څه کوم؟ جوړوم. څنګه؟ ګورئ را به شم همدې R3 ته په کوم انټرفیس لګو؟ په 0/1. ښه دا اتنټیکیشن چې کله ته لګی نو دا به ته په دوو ځایونو کې اپلای کوې. یو به ایریا وایز انیبل کوې، صحیح شو، ایریا وایز چې مطلب په دې ایریا کې زه څه انیبل کوم؟ اتنټیکیشن انیبل کوم، صحیح شو. بل به داسې وکړې چې د راوټر ته به وایي چې وروره ته په دې انټرفیس پاسورډ انیبل کا، په دې مه انیبل کوه، یا په دواړو انیبل کا، خو زه درته صرف په یو باندې انیبل کوم. نو دوه ځای به انیبل کوې، یو انټرفیس وایز بل ګلوبل وایز. صحیح ده؟ رالمه R3 ته لومبی به ګلوبل وایز انیبل کم او بیا انټرفیس وایز. ایگزیکټ ګلوبل وایز څنګه انیبل کیږي؟ را به شي راوټر OSPF 100 ته کمانډ به ورکې ایریا 0 اتنټیکیشن میسج ډایجسټ، یا دا داسې کلیر کا کوشچن مارک وکړه. دلته صرف یو قسم اتنټیکیشن دی سپورټ کوي، کوم چې میسج ډایجسټ دی، کوم ته چې موږ MD5 وایو. تاسو به لیدلی وي که نه MD5 MD نه جوړېږي میسج ډایجسټ 5. صحیح ده؟ همدا یو سپورټ کوي. نو ما دلته ولیکل میسج ډایجسټ. اوکې ایریا وایز چې شو انیبل شو. اوس به انټرفیس وایز وو. کوم انټرفیس دی؟ 0/1 انټرفیس. ښه ما ګلوبلی انیبل کړ. دا څه وایي چې OSPF څه وکړل؟ نو ویلډ اتنټیکیشن سینډ کی اویلیبل آن، په دې انټرفیس یې څه کی سینډ کړه، خو نو ویلډ اتنټیکیشن مطلب ګلوبل انیبل شو، انټرفیس وایز نه دی انیبل، خو زه په دې انټرفیس انیبل کوم. ما انټرفیس ته رالم ایترنیټ 0/1. دا ګورئ ټایمر ایکسپایر شو.
ټایمر چې شو ایکسپایر شو په کوم انټرفیس په دې انټرفیس هم او په دې انټرفیس هم ولې ایکسپایر شو چې د دې ځنا چې کوم پیکټ زی هغه انکریپټډ زی او داغه سیټ نه په پلین ټیکس کې راځي نو دی وجه باندې نیبرشپ ډاون شو صحیح ده دا نیبرشپ به الاب کیږي ترڅو پرې ته پاسورډ وسورنه کی ها زه انټرفیس تر نن وتم صحیح ده کمانډ می ورک IPOSPF authentication message digest enter بیا په کمانډ ورکې IPOSPF message digest key دلته به یو کی ورکې فار ایگزامپل ما ولیکل 150 خو دا کی به د 1 او 255 مینس کې وي څه شو کمانډ ورکې MD5 فار ایگزامپل جان capital the small bore ko John 123 at the rate enter ما س دی کمانډ کې ورته ویل ګوره کمانډ کې ما داسې ورته ویل چې رورا په دې انټرفیس باندې څه شو 0/1 باندې وختي بره تللی دی ښه 0/1 انټرفیس باندې زه د IPOSPF authentication کول غواړم کوم یو میسج ډایجسټ MD5 بیا رالم بل کمانډ ته دې ته چې ما وتویل چې OSPF دپاره میسج ډایجسټ د هغې دپاره چې زه کوم کی استعمالومه کی هغه دی 150 صحیح شو مطلب په دې کی باندې به ما ته دا پاسورډ چې کې دا به انکریپټ کی د چا په ترو د MD5 په ترو جان 123 at the rate صحیح شو اوس د ده نیبرشپ خو ډاون شو خو زه اوس راځم دې راوټر ته ولې چې په R3 باندې زموږ کنفیګریشن ختم شو R4 ته رالم په R4 به هم همدغه کمانډ ورکوو خو په کوم انټرفیس په 0/0 باندې ګوره راوټر OSPF 100 څه شو ایریا 0 authentication message digest کی بیا ایگزیکټرا انټرفیس ایترنت 0/ دا IP OSPF authentication message digest IPOSPF message digest کی څه شوه 150 وا MD5 او جان 123 at the rate enter صحیح ده دا وګورئ نیبرشپ چې شو ډن شو بیرته د چا سره ډن شو 100 سره مطلب د سره ولې د راوټر آی ډي دا ده که نه 100 راوټر آی ډي ده ما تاسو ته ویلي په تیورۍ کې په CCNA کې چې OSPF کې راوټر آی ډي چې کوم هایسټ IP وي هغه به سلیکټ کوي نو دا په ده کې هایسټ IP دا یو دې وجه باندې دا د R4 وایي چې وروره دا زما نیبر شو ولې دا د راوټر آی ډي ده R3 ته راځو R3 څه وایي R3 وایي چې وروره زما هم نیبرشپ ډن شو د چا سره د 45 سره 45 سره نو اوس که ته سوچو کې د ده سره نیبرشپ نشته R2 سره نیبرشپ نشته ولې چې R2 باندې پاسورډ نشته دلته راشه کنفرم مې کا شو IPOSPF نیبر دا وګوره دا چې زما یو نیبر دی د بل سره نیبرشپ ډاون شوی دی ولې ډاون شوی دی ما درته وختي کیسه وکړه چې وروره نیبرشپ په دې ډاون شوی دی چې دی دې طرف ته پاسورډ کنفیګر شو د دې سیټ نه هم پاسورډ کنفیګر شو اوس د دې سیټ نه دته چې کوم اپډیټ یا کوم LSA زی هغه LSA انکریپټډ وي څه شو هغه انکریپټډ وي او د دې سیټ نه په پلین ټیکس کې ورته را روانې دي مطلب ساده را روانې دي نو دې وجه باندې د دوی نیبرشپ ډاون دی اوس نو دې سیټ ته به هم زه اوس څه کومه زه به اتنټیکیشن یا پاسورډ انیبل کوم نو کمیونیکیشن به جوړیږي که نه به جوړیږي نو را بشم په R2 به هم انیبل کوم چې کار جوړ شي ګوره راوټر OSPF 100 ایریا 0 authentication message digest exact interface ethernet 0/ دا IPOSPF authentication message digest IPOSPF دا ګوره نیبرشپ د دم ډاون شو ها او سوري اپ شو اوس دا پاسورډ که ته دلته ورکې که نه ورکې صرف دا کمانډ ضروري و ښه په ګلوبل موډ کې دا پاسورډ ضروري و دا پاسورډ اوس که دغه نه ورکې مه ورکوه دا یې نه ورکوم ګورې بیخي مې ورنه که زه خو نیبرشپ چک کا ډو شو IPOSPF نیبر دا وایي چې زما دوه نیبر شو R3 ته راشه R3 به اوس څه وایي
دا وګوره میسج راغلی دی. ښه دی لاندې مو یادوي چې مطلب لاندې سره ما دغه نشته. خیر شو آی پی او اس پی اف نایبر 2 نایبر شو. صحیح ده 2 نایبر شو. ښه دا وشو. زه د دنه د لاندې کمپیوټر پینګ کوم. پینګ 192.168 سوري پینګ 192.168.1.1 انټر. کمپیوټر پینګ کیږي د لاندې دا پینګ کیږي. دا و موږ سره څه شی اتنټیکیشن دوه قسمه به نیبل کې ګلوبلی او بل څه شی انټرفیس وایز. اوس به راشو څه شي ته ریډیسټریبیوشن ته. ګوره راځو موږ سره دویم ټاپک چې کوم دی هغه دی موږ سره ریډیسټریبیوشن کمپلیټ ما تاسو ته په سیسینه کې د تیوري درکړې ده خو بیا هم درته لږ ویمه. ګوره ریډیسټریبیوشن دي ته وایي چې فار ایگزامپل دې سیټ کې چې کوم دی دلته موږ سره چې چلیدلی دی او اس پی اف چلیدلی دی. دلته ما 10 لیکلو خو اصل کې 100 دی. ها دلته او اس پی اف چلیدلی دی خو دلته یو ځای کې ای آی جی آر پی هم چلیدلی دی. صحیح شو ای آی جی آر پی هم چلیدلی دی. فار ایگزامپل ارګنایزیشن یو دی یا دوه ارګنایزیشن دی. دا یو ارګنایزیشن دی دا بل ارګنایزیشن دی خو د دوی څه اتفاق وشو دوی وایي چې وروره باید زما نیټورک تا ته راشي او ستا نیټورک ما ته راشي. نو د دې ارګنایزیشن والا ورته ویل چې وروره ته به داسې وکړې ته به او اس پی اف وچلی. دا به ورته وایي چې وروره زما د کلونو کنفیګریشن په ای آی جی آر پي باندې شوی دی زه او اس پی اف نشم چلولی ته ای آی جی آر پي وچلوه. دا به ورته وایي چې وروره څنګه چې ستا حال دی داسې زما هم حال دی زه هم ای آی جی آر پي نشم چلولی. نو بیا دې ځای کې کنسپټ د څه شي راځي د ریډیسټریبیوشن. هلکه دا سپیلنګ به داسې ګډوډ ولیکم. صحیح شو ریډیسټریبیوشن کنسپټ هم دې ته وایي چې د ای آی جی آر پي راوټ چې کوم دی هغه او اس پی اف ته راوله او د او اس پی اف راوټ چې کوم دی هغه ای آی جی آر پي ته راوله. بس دې کنسپټ ته موږ ریډیسټریبیوشن وایو. صحیح ده. اوس دغه راوټر چې کوم دی په دې راوټر باندې که ته سوچ وکړې او اس پی اف خو چلیدلی دی پلس زه به اوس ای آی جی آر پي هم پې وچلومه. نو دې راوټر ته بیا موږ نوم اخلو اے ایس بي آر اټانومس سیسټم باونډري راوټر. دا هم په سیسینه کې ما تاسو ته کمپلیټ د دې ایکسپلینیشن کړی دی. دا راوټر او دا راوټر دې راوټر ته موږ وایو څه شی اے بی آر راوټر ایریا بارډر راوټر یا ایریا باونډري راوټر. دا راوټر چې کوم دی دې راوټر ته موږ وایو بیک بون راوټر او دې راوټر ته موږ څه شی وایو ریګولر نه سوري انټرنل راوټر. انټرنل راوټر ریګولر خو ایریا ته وایي چې مطلب دا ریګولر ایریاز دي. صحیح ده. ښه اوس راځم زموږ R5 چې کوم دی په ده باندې د ای آی جی آر پي د کنفیګریشن آغاز کوو. ګوره ای آی جی آر پي هم موږ تاسو په سیسینه کې او په سیسین پي دواړو کې کنفیګر کړی دی. نو راوټر ای آی جی آر پي 100 فار ایگزامپل. صحیح ده. یا داسې به وکړو دا به ختم کو 10 به وچلو چې کنفیوز نشي په 100 او اس پی اف او په ای آی جی آر پي کې. نو راوټر او اس سوري ای آی جی آر پي د سره اټانومس سیسټم دی. دا وګوره فار ایگزامپل 10 نو آټو سمري د سره کم نیټورک دی د سره نیټورک دی 56 او بس بل ور سره نشته ډو رائټ. صحیح شو ډو رائټ. ښه اوس راشو R6 ته. په R6 باندې هم کنفیګریشن شوی دی خو صرف د انټرفیسونو. نو را به شمه راوټر ای آی جی آر پي 10 نو آټو سمري نیټورک د سره یو نیټورک دی 172.16.0.0 بل نیټورک دی 56 او ډو رائټ. د ده به هم اوس نایبرشپ چې جوړ شي ای آی جی آر پي باندې دا دی جوړ شو. ای جی آر پي باندې د نایبرشپ جوړ شو. صحیح ده. اوس وګوره همدې R6 ته راشه. R6 سره په راوټینګ ټیبل کې چک کم کم نیټورکس دي د سره به 2 نیټورکس وي.
شو آی پی راوټ. دا وګوره دوه نیټورکس دي ورسره. کم یو دی 56 کوم چې د په دې انټرفیس کنفیګر دی دلته دا وګوره، او بل دی 172 دا دی. حالانکه د کنیکټ دی د یو غټ ارګنایزیشن سره، د ارګنایزیشن سره کنیکټ دی، خو دلته ای ایچ آر پی دا او دلته او اس پی اف دی. نو نه او اس پی اف ای ایچ آر پی ته ورکوي، نه ای ایچ آر پی خپل راوټ او اس پی اف ته ورکوي. حالانکه که ته راشي د R5 سره چک کا باید دا نیټورک راغلی وي که نه، خو نه به وي راغلی. ولې؟ ریډسټریبیوشن نه دی شوی. نو رالمه R5 ته او په R5 یې چک کا، کمانډ ورکا ډو شو آی پی راوټ. سوري د سره آی جی آر پی چلیدلی دی. دا وګوره دا 172 راغلی دی. डी मतलब ای آی جی آر پی. ولې دا R5 راوټر دی، ما درته ویل کنه چې دا ای اس بی آر راوټر دی. ای اس بی آر هغه راوټر وي چې د ای ایچ آر پی سره هم کنیکټ وي، د او اس پی اف سره هم کنیکټ وي. نو د او اس پی اف راوټ هم ورسره دي او د ای آی جی آر پی راوټس هم ورسره دي. خو د دې او اس پی اف نه چې کوم راوټ راغلی دي دا ای ایچ آر پی ته نه ورکوي، او د ای ایچ آر پی نه چې کوم راغلی دا او اس پی اف ته نه ورکوي. نو را به شو په دې R3 یا د R1 باندې به چک کو چې دا 172 نیټورک چې کوم دی، چې دا 172 چې کوم نیټورک دی دا د R1 یا R3 سره شته که نشته. په دې R3 کنفرم کوو، بیا مخکې ځو. R3 ته رالمه، کمانډ ورکا شو آی پی راوټ. دا چک کې دلته وګوره 172 شته نشته. نو دې وجه باندې دا ای اس بی آر راوټر نه دې سیټ ته ورکوي نه دې سیټ ته ورکوي. نو اوس به راشو ریډسټریبیوشن به کوو په کوم راوټر؟ په دې راوټر باندې. او یاد ساتئ ریډسټریبیوشن چې کوم دی، ریډسټریبیوشن صرف او صرف کنفیګریشن په ای اس بی آر راوټر دی، بس په بل چا یې نشته. صحیح ده؟ نو را بشم ای اس بی آر راوټر ته او ریډسټریبیوشن به وکړم. څنګه به وشي؟ اسانه دی. لومبی به راشي، خوښه ستا ده، ای ایچ آر پی کې لومبی او اس پی اف ریډسټریبیوټ کوي که نه په او اس پی اف کې ای ایچ آر پی ریډسټریبیوټ کوي، ډزنټ میټر، ډیپینډ ستا په مایند کوي. راشه راوټر او اس پی اف 100 ریډسټریبیوټ ای آی جی آر پی 10. صحیح شو؟ دلته دی سبنیټ، بلکې د سبنیټ نه مخکې که زه دلته انټر کم، دلته چې کوم انټر کم، نو که ما چرته دلته انټر که، نو دلته که چرته په ای ایچ آر پی کې سبنیټینګ شوی وي، نو هغه سبنیټینګ به دلته نه ریډسټریبیوټ کیږي. که د کلاس ای وي، که د کلاس بی وي، که د کلاس سی وي، دا ټول راوټ به دلته راشي. خو چې په کوم کلاس ای بی او سی کې سبنیټینګ شوی دی، هغه د سبنیټینګ راوټ به دلته نه راځي. صحیح ده؟ خو که چرته زه راشم همدې R5 ته دوباره بیا او دلته ولیکم سبنیټس، نو کلاسو والا نیټورک به هم راځي او بل به څه راځي؟ سبنیټ به هم راځي، سبنیټینګ والا به هم راځي. نو ما انټر کړ، انټر شو. اوس راشه په R3 چک کا، وختي خو نه و کنه، دا د راوټینګ ټیبل دی، دا وګورئ نشته. اوس ریفرش کو بیا شو آی پی راوټ، دا دی را رسېدلی دی، دوه دانې را رسېدلي دي. دا وګورئ یو 56 دی بل 172 دی، او او اس پی اف راوړي دي، خو دلته لیکلی دي او ای 2. او مطلب او اس پی اف، ای مطلب ایکسټرنل. د دې نه پریویس ویډیو کې مونږ ویل کنه لینک سټیټ ایډورټایزمنټ، په دې کې یو ال اس ای وا، ال اس ای 5 کوم دی چې مونږ نوم ورکړی ایکسټرنل ال اس ای. ایکسټرنل ال اس ای ما تاسو ته ویلي چې هغه اپډیټس کوم چې د بل یا د نان او اس پی اف نه مونږ ته راشي، نان او اس پی اف نه مونږ ته راغلي دي. نو او ای 2 صحیح شو. دا 2 چې کوم دی 2 څه ته وایي؟ 2 دې ته وایي چې په ده کې دوه ټایپس دي. او اس پی اف کې چې کله ایکسټرنل راوټ راشي نو دوه ټایپس دي پکې، یو دی مونږ سره ټایپ 1، بل دی مونږ سره ټایپ 2. بای ډیفالټ کوم یو سلیکټ کیږي؟ 2 سلیکټ کیږي. بای ډیفالټ چې سلیکټ کیږي
2 سلیکټ کیږي. صحیح ده. اوس دا 2 او 1 کې څه فرق دی؟ ګوره 2 او 1 کې دا فرق دی، زه دا کلیر کم. شو آی پی راوټ 2 او 1 کې دا فرق دی. ها 2 ما درته ویل چې دا بای ډیفالت سلیکټ کیږي، اصل کې د دې کنسپټ میټریک سره دی، میټریک سره بای ډیفالت 2 راځي او دا د خپل ځان نه میټریک لګي 20. دا 20 چې کوم دی دا موږ سره سیډ میټریک دی، سیډ میټریک. صحیح ده. اوس که سیډ میټریک څه ته وایي؟ سیډ میټریک دا وي چې دا د خپل ځان نه یو میټریک ولګوي، هغې ته موږ سیډ میټریک وایو. خو که ته وایې چې نه، ته وایې چې نه وروره د دې ځای نه چې دا کوم راوټ دی دا راوټ دلته راورسېده، دا باید د دې لارې چې کوم میټریک دی دا کلکولیټ کړي. مطلب د دې لارې اکچوال میټریک چې کوم دی هغه باید کلکولیټ کړي. نو دې ته بیا موږ وایو ټایپ 1. نو بای ډیفالت ټایپ 2 زه به اوس ټایپ 1 سلیکټ کړم. نو چې کله ټایپ 1 سلیکټ کړم نو دا نیټورک به په دې راوټر باندې به بیا چې سره ښکاري OE1 سره به ښکاري، ټایپ 1 سره به ښکاري. صحیح ده. نو را به شمه دا به هم څه کم، دا به هم درته چینج کم. څنګه چینج کیږي؟ همدغه کمانډ دوباره بیا راوله او دلته ولیکه میټریک ټایپ ها میټریک آی تھنک دلته به کوېشن مارک میټریک ټایپ ګوري، میټریک ټایپ کوېشن مارک وکړه. یو 1 دی یو 2 دی، ټایپ 1 ټایپ 2. صحیح ده. ما ورته ویل چې وروره دا ځل ټایپ 1 سره سینډ کړه، انټر. اوس راشه R3 ته، په R3 کنفرم کا. په R3 باندې مخکې کم میټریک راغلی؟ سیډ میټریک 20 راغلی، دا وګورئ 20. اوس یې بیا ریفریش کوو، ګورئ OE1 سره راغی او کم میټریک یې راوړه 40. اوس دا د دې لارې اکچوال میټریک دی. صحیح شو. اوس دا میټریک څنګه فایند آوټ شوی دی دا هو تاسو ته په CCNA کې زما ویډیو شته ریکارډډ پرته ده، هغه وګورئ. CCNA پلی لیست ته لاړ شئ چې دا د لارې په OSPF کې د لارې میټریک څنګه کلکولیټ کیږي، نو هغې ځنه به ویډیو وګورئ. خو وختي دلته څه شو؟ OE2 او اوس چې شو OE1 شو. صحیح ده. بل که ته غواړې چې یاره د دې لارې خپل میټریک د ځان سره نه وړي، زما د خوښې یو میټریک زه ورکوم هغه میټریک دې ویسي، نو هغې دپاره به ته راشئ او څه به وکړې، سوري R5 ته به راشئ، په R5 به ځان نه میټریک ورکړې. همدا کمانډ دوباره بیا راوله، څه شو، او د خپل ځان نه میټریک ورکړه. فار ایگزامپل څومره میټریک ورکوی شي دومره ما ورته ویل چې وروره 500 میټریک ځان سره ویسه. صحیح ده. راشه R3 ته، اوس یې کنفرم که. وختي 40 و که نه 40 خو اوس چک که شو آی پی راوټ دا وګوره 520 دی. اوس دا شل ولې راغلی دی؟ دا شل په دې راغلی دی چې وروره د دې ځای نه ما ورته ویل چې 500 ویسه، خو د دې ځای نه دې طرف ته چې کوم دی هغه شل څنګه فایند آوټ شوی دی هغه هم تاسو په CCNA کې زما ویډیو وګورئ. ځکه ما ورته ویلي داسې خو نه دي ویلي چې وروره دا هم کلکولیټ کړه، ما ورته ویل چې د دې ځای نه پسې ویسه 500 ویسه. دلته دا شل څنګه شوی دی هغه بیا په ویډیو کې چک کړئ. صحیح شو. بل لاست یو ټپس غونډه به درکړم چې هغه ټپس ټپ چې کوم دی هغه د موږ سره هیلو انټرول، مطلب دا موږ سره یو بل ټاپک شروع شو. هیلو انټرول، هیلو انټرول دې ته وایي چې وروره په OSPF کې هر یو راوټر خپل نایبر ته هر 10 سیکنډه پس چې سینډ کوي هیلو سینډ کوي. څومره انتظار کوي؟ 40 سیکنډ انتظار کوي. دې انتظار ته موږ ډیډ ټایم وایو او هیلو ته موږ کوم یو ټایم وایو؟ هیلو انټرول. هیلو انټرول ډیډ ټایم یا ډیډ انټرول هم ورته ویلی شي. اوس فار ایگزامپل دا دته هر 10 سیکنډه پس هیلو سینډ کوي او 40 سیکنډ انتظار کوي.
نو اوس دغه ټایم چې کوم دی دا بای ډیفالت دی، دا مطلب د کمپنۍ طرف نه دی، د سیسکو طرف نه دی، دا ته چینج کوی هم شي، اپ ډاون یې کوی شي. خو یاد ساته که چېرته د دې سیډ نه تا ورته ویل چې وروره ته 15 سیکنډه پس هیلو سینډ کوه او دلته تا بای ډیفالت 10 سیکنډه پرېښو، نو د دوی ممبرشپ به ډاون کیږي. دواړو طرف نه به هیلو ټایم چې کوم دی هغه به چې ساتي سیم به ساتي، او چې کوم ډیډ ټایم دی هغه به هم چې ساتي سیم به ساتي. که دا د چېرته سیم وساتل خو نیبرشپ به اپ وي کنې ډاون به وي. صحیح ده. نو زه به راشم، زه به داسې وکړم چې د R1 او د R2 په مینځ کې به هیلو انټرول چې کوم چینج کړم. ګوره څنګه چینج کیږي. رالم R1 ته فلحال نیبرشپ وګوره، شو آی پی او اس پی اف نایبر جوړ د نیبرشپ کنه یو سره. نو زه چینج کوم. اوس څنګه چینج کیږي؟ انټرفیس ته به راشي. انټرفیس ایترنیټ 0/0 آی پی او اس پی اف هیلو انټرول کوېسچن مارک دومره هیلو انټرول ته ورکولی شي. بای ډیفالت لس دی، ما ورته ویل چې وروره 10 سیکنډه پس هیلو سینډ کوه. آی پی او اس پی اف ډیټ انټرول، ډیټ انټرول به ته د خپل ځان نه هم لګوي شي، خو ریکمنډډ دا ده چې وروره هیلو چې 30 سیکنډ پس سینډ کیږي نو د دې سره به 3 ضرب کې نو 90 به تی جوړ شي. نو ډیټ انټرول به ته شي کې 90 کې آی تھنک څلورې کا، ځکه چې 10 سیکنډه بای ډیفالت وي او 40 سیکنډ بای ډیفالت وي، نو 30 او 40 صحیح شو. نو دا په 3 کې ضرب کې او که 4 کې، خو 3 کې ضرب کوم صحیح ده، زه به 90 کوم. صحیح ده. او دا وګوره د دوی ټایمر چې شو ایکسپایر شو، سوري نیبرشپ ایکسپایر شو. نو ما ورته ویل چې وروره 90 دلته مې هیل انټرول 30 که ډیډ انټرول مې څه که 90 که. نو را به شم R2 ته او په R2 به هم کنفرم کو بلکې کنفیګر پی کو. انټرفیس ایترنیټ 0/ دا آی پی او اس پی اف هیلو انټرول سشه 30 صحیح شو. آی پی او اس پی اف ډیټ انټرول سشه 90. اوس آفټر 30 سیکنډ به ان شاء الله د دوی نیبرشپ چې شي دوباره اپ شي. دې ته انتظار کوو. د هغې نه پس زموږ د نن ورځې لیکچر په همدې ځای به انشاءالله بیا ختمیږي هم. دا وګوره ښه دا خو د کیو والا دی، دا لا نه دی جوړ شوی اوس نیبرشپ، بلکې دا هم نه دی، دا 0/1 یا دی دې سایډ نه هغه د دې طرف نه ما کی نه دی جوړ کړی. دلته اوس د دوی نیبرشپ جوړ شو. دا وګوره وایي چې زما نیبر چې شو په دې انټرفیس جوړ شو 0/0 باندې. دا وګوره نیبرشپ جوړ شو. اوس دا هیلو انټرول ته کوم ځای کې چک کوی شي ګوره هغه ایزي دی. شو آی پی او اس پی اف انټرفیس ایترنیټ 0/ دا دا به زه لږ داسې کوم، دا یې هیلو انټرول 30 ډیډ انټرول 90 او انتظار به هم 90 سیکنډ کوي. صحیح ده. خو دا په دې انټرفیس دی. که په 0/1 ته چک کې 0/1 باندې دلته 10 او 40 دي. صحیح شو. نو دا و موږ سره CCNP لیول او اس پی اف په او اس پی اف کې څه شی اتنټیکیشن موږ نن ویل، بل مو څه شی ویل ریډسټریبیوشن، او بل شی هیلو انټرول یا ټایم انټرول ورته وایي ځکه چې موږ دواړه چینج کړل ټایم انټرول. آی هوپ انشاءالله چې څه به هم تنه ګین کړي وي، انشاءالله ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې. خو په اخر کې زما ریکویسټ چې وروره چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ. په اخر کې زما طرف نه تھینک یو ویری مچ چې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی هم دی، ویډیو هم لایک کوئ. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم.